بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو د ام پی نیوز لایو پروګرام سره یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. کتونکو روزانه مونږ راځو او تاسو ته سنه نوې ټاپک چې کوم دی سنوي موضوع چې کوم دی هغه راوړو. نن چې کوم دی مونږ کوشش کړی دی چې لږ د خپل پروګرام د فارمیټ چې کوم دی دا لږ چینج کو، چونکې روزه ده د دې سره چې کوم دی لاک ډاون حالات خراب، نن پکې یو حادثه هم شوې ده کوم پیایي چې جاز غورځېدلی دی. الله دې څومره کسان چې پای کې زخمي شوي یا وفات شوي دي الله دې ټول وبخي. مونږ نن کوشش کړی چې لږ دا حالات چې کوم طرف ته روان دي نو لږ چینج پکې راولو. او زمونږ سره نن چې کوم دی موجود دی جمع دوست ننګیالي یو پیر بیا، هغوی له مونږ په خپل سټوډیو کې دعوت ورکړی دی. نو نن به د دوی سره خواږه شعرونه به تیاورو، غزلې به تیاورو او ستاسو سره به یې شریکو. ننګیالي صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او په خیر راغلی وایم. مننه باچا، ستاسو ډېره مننه او چې تاسو خپل مینوالو ته خواږه پیغامونه او ښه د وخت او د کلي د پیغامونو ته ورسوي، حالات نه خبر شي. مسافر تاسو ډېر خوښوي او په دې باندې چې نظم تاسو له شاباسي در کوم. تاسو ډېر خپل پروګرامونه چلوئ او مننه. ډېره مننه ننګیالي صاحب. د حالات چې کوم څنګه روان دي او د کرونا وایرس چې کوم راغلی دی، لاک ډاون دی، نو څنګه په دې حواله مو لیک وغیره کړی دی که نه؟ رجی ما خو یو غزل پې لیکلی دی او که خیال کې نو حدیث هم دی چې کوم ځای یو افت راشي، وبا راشي، نو بهتره ده چې نه د هغه ځای نه څوک ځي او نه د ورته راځي. هغه ځای کې نو لکه خیال وکړي د لاک ډاون هم هغې یو اشاره ده. په هغه وخت کې خو چلو وایرس اوس نوم دی، مخکې په هغه علاقه وخت باندې وایرس نه وي او اوس ورته وایرس په هغه وخت کې د وبا وي. په دې باندې ما هم څه لږ لیک کړی دی، دې ملګرو سره شیر کوم. بالکل ارشاد. احتیاط کول غواړي، ځان بچ کول غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. احتیاط کول غواړي، ځان بچ کول غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. دا عالمانو نه هم دا اوریدلې دي ما، ډېرو ځایونو کې هم داسې لوستلې دي ما. چېرته وبا چې راشي نه ورته تلل غواړي، نه تېره تلل غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. مرګ په نیټه د بېشک مخکې راتللی نشي، د رب کارونو کې څوک حصه کولی نشي. حفاظت پرز د ځان هم پېژندل غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. احتیاط کول غواړي، ځان بچ کول غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. بغیر لتا نه د چا داسې حکمت نشته دی، په دې وبا د بل چا څه هېڅ طاقت نشته دی. خوږه خالقه زما دا ختمول غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. احتیاط کول غواړي، ځان بچ کول غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. لاس مې نیولې تا ستانه دعا غواړم، ټولې دنیا لربا درنه شفا غواړم، ټولې دنیا لربا درنه شفا غواړم. دا ننګیالي معافي درنه اول غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. احتیاط کول غواړي، ځان بچ کول غواړي، د خپل مولا نه خیر غوښتل غواړي. ډېر زبردست ډېر په ښه طریقه هم پکې د حالاتو عکاسي چې کومه ده هغه رابنده کړې ده او احتیاط کول غواړي، ځان بچ کول غواړي. بالکل دا ډېر ښکلی په ښه طریقه باندې تاسو ننګیالي صاحب موږ تقریبا دا میاشت شوه چې بس موږ په دغې حالاتو کې لګیا یو چې کرونا او مریضان او بس همدغه
کله ډاکټران راغواړو کله چې کوم دی سوي او کله سوي نن له ګوډي دا ماحول چینج کوو خو بیا هم ستاسو سره هم دغه د دې نه وشو چې کوم ابتدا هغه بیا هم د دې نه وشو خو بهر نور براته زه چې بچا مرګرو سره نورم د سی کلامونه شیر کو چې مرګري خوشاله شي نو دا یو بل کلام دی مرګرو لپاره جی ارشاد سو په خوب کې چې هم ستا په تماشا شم خرم قسم نا شان شم زو په خوب کې چې هم ستا په تماشا شم خرم قسم نا شان شم چې د خوبه را بیدار شم تو بیا نای چې د خوبه را بیدار شم تو بیا نای تو چې نای لیونې خپا شم خرم قسم نا شان شم تو زما د زړه دنیا نه لارې مازه تو زما د زړه دنیا نه لارې مازه کا تو سشوي در سره بازو هم ساشم خرم قسم نا شان شم زو په خوب کې چې هم ستا په تماشا شم خرم قسم نا شان شم تیری ورځې سانت لګې کړه را یادې تیری ورځې ځانت لګې کړه را یادې تو هغه شه در سره چې زو هغه شم خرم قسم نا شان شم زو په خوب کې چې هم ستا په تماشا شم خرم قسم نا شان شم چې زما په ننګ ولاړې ننګیالیا چې زما په ننګ ولاړې ننګیالیا زو بچاری د بل ناشم ننګیالیا زو بچاری د بل ناشم خرم قسم نا شان شم زو په خوب کې چې هم ستا په تماشا شم خرم قسم نا شان شم ډېر روزه کې مونږ شکیږي ننګیالي سه بغیر دینم سره کېږي اوس دا خو خیال دی اکثر سړی خپل لکه بدی کې اوس میوزیک ما وی کنه تو هغه شه در سره چې زو هغه نه هغه ماشوماله تو هغه ماشوم شه زوبه ما هغه وخت سړی ته ځین کړی دی کنه دا هغه عکاسي ده بالکل ډېر خپل ډېر مزدار کتونکو به یقینا چې مذهب ته اخلي تاسو د شاعرین او ورسره د خپل आवाज نه په ترنم کې چې کله شاعري شي نو هغه بیا او د شاعر د خپل نه مخبل شي نو بیا ډېر مزه کوي ننګیالي سب زه کوم چې بس تاسو د کتونکو په منځ کې بزو دغه نه جوړېږم خو بس لګیا ورسره اوسه مستا خبروم په ګل بدل خو د مرګرو سره سلګ ډېری دغه حالات تم ته پوسی نه څنګه دي مرګري خوشاله دي مسافر کړي ګران شه د ما په خپلم کړي د بهر ملک هم او په خپل وطن کې هم بالکل او په کمنټس کې به غواړم چې مرګري داد خامخار علیږي نو خبري جی وس کا مسافر مرګري سمره بهر دي او هغه دا چې څنګه یریو د خپل دوستان یاران او د شي خپل مینې دي کله مور مینه ده او کله کور او کله بچو مینې دي دا غو د نظر نه غوډری نه بغیر باندې د مسافر د فر یو دغه مرګور ته بډارای کوم جی تیار تور تمشي کنا شپاشو مدم شي کنا تیار تور تمشي کنا شپاشو مدم شي کنا اے مسافر لالیا دا تو بچرتا کی ما سار غم شي کنا تیار تور تمشي کنا شپاشو مدم شي کنا اے مسافر لالیا دا تو بچرتا کی ما سار غم شي کنا
رانا جدا دلبرا و مرختیا دلبرا پوی خشپا تیروم هم پا جڑا دلبرا زلامی قلم شی کنا سترگو کی نمشی کنا زلامی قلم شی کنا سترگو کی نمشی کنا اے مسافر لالیا داتو بچرتا کی ما سار غم شی کنا تیر باشي دا وختونه ټول دا جړه وختونه په ما کنا تیریږي بغیر لتا وختونه حالات بسم شي کنا اوخ کی بتم شي کنا حالات بسم شي کنا اوخ کی بتم شي کنا اے مسافر لالیا دا تو بچرتا کی ما سار غم شي کنا تیار تور تم شي کنا شپه شو مدم شي کنا اے مسافر لالیا دا تو بچرتا کی ما سار غم شي کنا چی ترگ میں وہ لگی مرغی ہم جالو لزی زہم پتا مایما چی اس جانان براشی مڑی بسترگی مشی دزڑ درمان براشی او دا علم شی کنا شپاشو مدم شی کنا او دا علم شی کنا شور چی لکم شی کنا اے مسافر لالیا دا تو بچرتا کی ما سار غم شی کنا پورا ارمان بامیشي زما لاله براشي پستړی ستړی ژوند کې می پسرلې براشي خوالا پمینا مینا چننګاله براشي ګل بشړ شمشي کنا ګډلو غنم شي کنا گل بچڑ شمشی کنا گڑلو غنم شی کنا اے مسافر لالیا داتو بچرتا کی ما سار غم شی کنا تیار تور تم شی کنا شپاشو مدم شی کنا اے مسافر لالیا داتو بچرتا کی ما سار غم شی کنا ډیر ښه مسافر لالیا او ته بچرته کې ما سره غم شي کنه نو ننګیرې صاحب د مسافر چې کوم دی کنه یو خو اختر دی هلته کې او یو چې کوم دی لاک ډاون دی کارونه نشته د روزګار نه او بل په وته دا غور ولې دا په میزایل ور ولې بل ورته دا قسم خیرونه نو خرابې را نه زموږ نه زه خو زنګرونه دی او موږ وای چې بس په ستریکه باندې هغه خپل د انټرنیټ د مسله د موږ سره بهرحال یو پر بیا ستاسو سره لایو یو او ننګیالي صاحب سره موجود دی دا غونه به تازه کلامونه اورو هم او پروګرام په وړاندې باندې بوزو په مسافرۍ باندې مو خبرې اترې کولې نو موږ یې زیارت لاک ډاون هم دی او کارونه هم د مسافرو نشته دی او بل اختر په هم راغی او دلته ورته ننګیالي صاحب چې نو خپل شاعري هم اوري نو داسې نه چې مرګري رانه خراب شي په دغه طرز ما خلې موږ ستاسو د خفګان لپاره نه بلکې ستاسو د حوصلې لپاره او ستاسو د حوصله افزایۍ لپاره چې کوم دی موږ یې تاسو سره شریک کوو ستاسو په خوشاله شي پروګرام د سره مخې ته شیر ضرور کوي چې نور ملګري را سره هم رايوځي شي او د ننګیالي صاحب نوي شعرونه او غزلې چې کوم دی هغه به اورو ننګیالي صاحب تاسو د اختر خبر وکړو چې موږ بس خپل مرګري به را رضا کو نو مرور مرګري به اختر روان دی جوس به را رضا به کو لکه خبر شوي نو راغل چی اختر دے اشنا می مرور دے راغل چی اختر دے اشنا می مرور دے جرگی پسیلیگم جرگی پسیلیگم جرگی پسیلیگم جرگی پسیلیگم راغل چی اختر دے اشنا می مرور دے جرگی پسیلیگم جرگی پسیلیگم اشنا رانا خپ دے ننډیرا نه غوسه دے اشنا رانا خپ دے ننډیرا ته غوسه دے نګوري راته سم
خوړلی دی قسم نه ګوري راته سم خوړلی دی قسم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم راغلی چې اختر دی اشنا مې مرور دی جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم چې ماته نه راګوري شوې سترګې راته نوري چې ماته نه راګوري شوې سترګې راته نوري دا زه په هر قدم والله چې پسې مرم دا زه په هر قدم والله چې پسې مرم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم راغلی چې اختر دی اشنا مې مرور دی جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم حیران یم اشنا ته خبره کړله زیاته حیران یم اشنا ته خبره کړله زیاته را جوړ شو راته غم د سترګو مې زینم را جوړ شو راته غم د سترګو مې زینم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم راغلی چې اختر دی اشنا مې مرور دی جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم ننګیالي نه پوهېږي بس هسې خفه کېږي ننګیالي نه پوهېږي بس هسې خفه کېږي ستا خواله به درځم حالات که شو لږ سم ستا خواله به درځم حالات که شو لږ سم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم راغلی چې اختر دی اشنا مې مرور دی جرګې پسې لیږم جرګې پسې لیږم یقین کوم چې څو ملګري راضي شوي ولې جرګې پسې لیږلې بالکل بالکل ستا خواله به درځم او حالات که شو لږ سم بالکل حالات کلک سم شو ټول ملګري به راشي خپل وطن ته به راشي الله دې وکړي چې حالات سم شي او ان شاء الله زموږ به حیثیت مسلمان د الله نه تمه ده بېشک بېشک چې په هره شپه پسې چې کوم دی سحر خامخا راځي او ورځ تیاره پسې رڼا ضروري بالکل نو ان شاء الله د حالات هم ښه شي او دغه اخترې به هم بیا بیا راشي خو الله دې وکړي چې حالات سم شي او ټول مسافر خپل وطن ته واپس په خیر خیریت باندې راولي ملګرو نن چې کومه حادثه شوې ده نو موږ هغې ذکر به هم کوو په کراچۍ کې چې کوم جهاز لوېدلی دی نو په هغې کې چې څومره مسافر چې کوم د لاهور نه دغه تلل کراچۍ ته تلل د جهاز عمله چې کومه وه نو هغوی ټول دې الله وبخي کوم چې زخمیان دي الله دې له صحت ورکړي او د هغوی چې کوم لواحقین دي هغوی دې الله تعالی صبر ورکړي دروغجه ده او حالات هم داسې دي ډېره زیاته ګرانه ده خو موږ به دغه دعا کوو ننګیالی صاحب راسره موجود دی او ډېر وخت پس مو چې کوم دی نو سټوډیو ته راغوښتی دی موږ د دوی یو پروګرام زوړ چې کوم دی هغه مخکې هم ستاسو سره څو ورځې مخکې شریک کړی و نن راسره لایو موجود دی نو د دوی سره به اخري به څه ویلي او هغه راته پیش کړي بیا به خپرونه راغونډوو نو بس خو وایم چې ټول نن یې مسافر دی سر کړي غریبانه پوهچي دا بس په باندې ټول باس مباحثه ده خو زموږ دغه د موضوع ده او دغه دا د چې مرګري خوشاله شي نو کدو زنګ لري هم د خو بغیر دونه زنګ زړه نه لګي ټیک شو چې موضوع بیا د یو مرګرو ته داسې یو خپل غونتي دغه مرګرو ته چې کوم زنګ نه بهر ناشتي او کوم چې زنګ په زړونو کې اوسېږي نو دو زنګ نه ير نه دي هغه د بیا یو فصل ډالای کما جی ارشاد اس بغیر لتا نازل مینا لگی رختیا و مجانا نازل مینا لگی اس بغیر لتا نازل مینا لگی رختیا و مجانا نازل مینا لگی بیلتا جهان کا دسرو زروشی بیلتا جهان کا دسرو زروشی یما پریشان نازل مینا لگی رختیا و مجانا نازل مینا لگی اس بغیر لتا نازل مینا لگی رختیا و مجانا نازل مینا لگی
زلام شیرا ډک زو پسل ګوشما زلام شیرا ډک زو پسل ګوشما مرمه د خبګانا زلمینا لګي مرمه د خبګانا زلمینا لګي رختیاوې مجانانا زلمینا لګي اوس بغیر لتانا زلمینا لګي رختیاوې مجانانا زلمینا لګي نن سبا چې نخکاری تو چرتای نن سبا چې نخکاری تو چرتای تپوس کوم د هر چا نازل مینا لګي تپوس کوم د هر چا نازل مینا لګي رختیا و مجانانا زلمینا لګي زوننګاله خپدی پوهی گما زوننګاله خپدی پوهی گما زمچې دي د خوانه زلمینا لګي زمچې دي د خوانه زلمینا لګي رختیا و مجانانا زلمینا لګي اوس بغیر لتانا زلمینا لګي رختیا و مجانانا زلمینا لګي ولې چې مسافر رونه خو زموږ زلونه دي او بغیر د نه په خیال کې زم ډیر مرګري دي کله یو نوم اخلم نو شاید چې سم مرګري پاتې شي او زموږ یو بل مرګره چې کوم په دوبۍ کې دی شاهي نواب نادان صاحب یقین لرم چې هغه دا پروګرام ګوري او هغه ټول مسافرې ژوند شو او ځوانه نه ولا د سپینه شو په مسافرې کې دی الله دې هغه هم او د سیزم د نور مرګ چې څومره دي هغه له دې الله تعالی په خپل وطن باندې د رزق او د خرجت بندوبست کوي چې په خپل وطن شي د خپل بچو سره د مور پلار سره شي الله دې د دوی جنو مدد وکړي او الله تعالی دې زموږ هم داسې یو ذریعہ جوړه کړي چې په خپل کې زموږ درمینی سیوا شي. امين. ډیره مننه ننګیالي صاحب اخیره کې کسب شیرونو په ذریعہ څه پیغام ورکوي او که د خپل څه پیغام ورکوي څه میسج لري نو د شیرونو خو مرګ ته ډیر زیات ویلو او پیغام دا دی چې مینا محبت او کوم شي چې برداشت انسان کې برداشت په وخت حالات ارسنګ راځي نو دیو بل سره مینا محبت او برداشت کول نو کومه دا زده کو نو دا جنو زموږ د نبی علیہ السلام هم دغه چې د چا اخلاق خي هغه جنو مکمل ایمان دی نو دا زموږ د ایمان یو حصہ هم ده او په دې باندې موږ یو بل سره په مینا محبت او اخلاق استعمال کو او دیو بل سره جنو دا لږ ژوند د دنیا د ژوند چې د په خطر کې تیر کړو دا یو زما پیغام په دې مرګ دغه په اخلاق باندې خپل دغه تیر اخلاق په کار دې ډیره مننه ننګیالي صاحب تاسو یو جهان مننه ګرانو کتونکو زموږ نننې پروګرام چې هغه د جمعدوست ننګیالي سره او ننګیالي تعلق چې کوم دی هغه د سواد تحصیلي بریکوټ کوټې سره دی زموږ وخت موږ اکثر دوی له زحمت ورکوو او خپل سټوډیو ته راغواړو ډیره خوږه د دوی شاعري ده او ډیر خوږ زبانه شاعر دی الله ولا आवाज هم ورسره ورکړی دی نو یقینا چې تاسو به د نننې پروګرام نه خوندونه اخیستي مزه به یې اخیستي او الله دې وکړي چې تاسو هر ځکه نو چې تاسو کومي مشکلات دي هغه اسانتیا الله تاسو ته پیدا کړي تر یو بل پروګرام پورې خپل قربا مظفر شاه غزل اجازه ورکړي.